مدرسه دا درس نه ورکوي چې ته د یو وړوکي باندې را باندې کا او دومره ووه چې هغه مرګ له ورسې زیات وهل چې کې په غټ مسوا کې لس ګزاره وه دې نه زیات شریعت اسلام اجازت نه درکوي هغه هم هله چې د بچي د پلار نه د اجازت اغستی او مرحلې د نصیحت تیری شوي نو لس ډنډې د اوږد مسواک باندې د پلار په اجازت ووه یاد ساتئ کم خلک چې مدارس بدناموي د خپلو کالجونو حال مو وګورئ کم خلک چې په دې مدارس بدناموي خپل یونیورسټیو کې مو ګورئ هلکان او جینکې مشترکه په یو ځای شپې تیروي او شراب هلکان هم څکي او جینکې هم څکي د چکلو حالات مو معلوم کې مدارسو باندې دا طعن مرتبه مدارس د قال الله او د قال رسول الله پیغام ورکوي مدارس په ماشومانو د تشدد پیغام بالکل نه دا د مدرسې تربیت نه دی که چرته عوام دا ظلم او دا بربریت او دا ناروا عمل په مدرسه باندې تړي کم عوام چې د دې ظلم نسبت مدرسې او قاری ته کوي قسم بالله د داسې قاری په شان ظالمان به الله ستاسو بچی پیدا کی او د داسې ظالم قاری په شان به الله ستاسو ورونه او ستاسو خاندان کې خلق پیدا کی دا ظلم دی او والله چې دا د مدرسې تربیت نه دی کم ماشوم باندې چې ظلم وشو لاړو شهید شو وفات شو دی خو فی سبیل الله د الله په لار کې او ظلم ورسره وشو د دې داسې مثال دی لکه چې دې مدرسې ته راغلی و لار کې یو درنده یو لیوو یو شرمخ راغی او دا ماشوم مات کو دته خو به الله جنت ورکوي او د هغې والدینو ته زمونږ د صبر پیغام دی لیکن دا کم قاری چې دا ظلم کړی دی د ده باره کې قرآن وایي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم د دې قاری خو په آخرت کې آخري علاج جهنم د خالدا فیها لویه زمانه جهنم د غاړې ته شو او دنیا کې کاش چې د الله قانون موجود وي او اسلامی قانون باندې په قرآن او سنت فیصله کېده نو د فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم موافق دا قاری نه ښکاري دا چوک تر ایستل پکارو په والو په ټکولو په دغه انتقام د دنه ساغ استل پکارو دا د دې جرم قابل دی خو ورسره یاد ساتئ اے سیکولر خلکو اے لیبرل خلکو اے د غیرو سپورټرانو د مدرسو دشمنانو یاد ساته دا د مدرسې تربیت نه دی هسې مو مدرسو ته په زړه کې بلاست نو دا نسبت او دا طعن او دا جرم په مدرسو باندې ملګوي د مدرسې کردار د داسې فاحش او ظالم قاری نه مه معلوموه د مدرسې کردار چې معلومه د امام بخاری رحمت الله علیه جن مطالعه کا دا د مدرسې طالب العلم نن هم انکار حدیث او منکرین حدیث داغه کردار ته ګوته پخلی دي که د مدرسې کردار دی پکاري نو د شیخ الاسلام ابن تیمیه تاریخ وګوره او د تاتار د فتنې نه تپوس وکړه چې کفر ته څومره تنګ دی د مدرسې تاریخ چې ګوري د عبدالوهاب نجدي نه تپوس وکړه چې هغه مشرکان او قبر پرست خلک هغې ته څنګه تنګ او څنګه د الله قانون نافذ کړو د مدرسې تاریخ چې ګوري د شیخ عبدالسلام مرحوم لس جلد کې احسن الکلام تفسیر وګوره د مدرسې تاریخ چې ګوري دا خیسته خیسته بلبلان وګوره د مدرسې کردار که ګوري دا منبر او محراب وګوره د مدرسې کردار که ګوري نو خپل خور او لور ته وګوره د دې په سر چې دا لوپټه پرته ده دا د مدرسې د عالم او د قاری او د استاذ د محنت نتیجه ده مدرسه که معلومول غواړي نن چې ستا ښځه د ستا په نکاح کې په شرعي طریقه ده دا د مدرسې د عالم او د مدرسې د محنت ثمره ده مدرسه دا درس نه ورکوي چې ته د یو وړوکي باندې را باندې کا او دومره ووه چې هغه مرګ له ورسې زیات وهل چې کې په غټ مسوا کې لس ګزاره وه دې نه زیات شریعت اسلام اجازت نه درکوي هغه هم هله چې د بچي د پلار نه د اجازت اغستی او مرحلې د نصیحت تیری شوي نو لس ډنډې د اوږد مسواک باندې د پلار په اجازت وه بس نو یاد ساتئ کم خلک چې مدارس بدناموي د خپلو کالجونو حال مو وګورئ کم خلک چې په دې مدارس بدناموي
خپل یونیورسټیو کې وګورئ هلکان او جینکې مشترکه په یو ځای شپې تېروي او شراب هلکان هم څکي او جینکې هم څکي د چکلو حالات مو معلوم کې مدارسو باندې دا طعن مراتبه مدارس د قال الله او د قال رسول الله پیغام ورکوي مدارس په ماشومانو د تشدد پیغام بالکل نه ورکوي اور دارنګې د خپل بازارونو حال مو وګورئ دارنګې د خپل دن احوال مو وګورئ چې څه کېږي د خپلو کورونو احوالو ته وګورئ ای عوامو تاسو کله شرعي پرده نشته کومو کورونو کې چې شرعي پردې نشته ای عوامو وګورئ ستاسو کورونو کې څه کېږي تا ته نن یو د سوات مدرسه مخې ته راله تا پې ټول مدارس بدنام کړو قسم بالله زواما دی قاری چې کم تشدد کړی دی دا د مدرسې کار نه دی د شاته به د غیرو یو لاس وي او دا کار د مدرسې د بدنامولو دپاره قصدن عمدن کړی دی او دومره عوامو ته وایو چې دا خپل بچي داخلوي چې څنګه په ښځه کې کپړه اخلي په ښځه کې ګاډی اخلي دقسې د مدرسې د قرآن او د بچي د قرآن او د حدیث سلفي علماو ته حواله کوي دا عالمان دا په قرآن پوهیږي دا په حدیث پوهیږي دا د ماشوم په تربیت پوهیږي دا په سزا کې په شرعي حدودو باندې پوهیږي دا تقلیدي طبقه یاد ساته دا اکثر د علم نه غاری وي په د نوم د عالم او د شیخ او د مفتی وي خو دا بالکل بې وقوف انسان وي نو ګڼې وجې کېدی شي او یاد ساته څه علما م یو بل پسې طعنې ورکوي د قاري د دې مسلې نه یو لویه پراپیګنډه جوړه شوه مخکې په لاهور کې یو مفتی بدفعلي کړې وه هغه پنجپیریانو ته مقورله ولې دا خو بې دینه خلق دی بس دی دا پوسټونه کول هغه جمعیت والی اور کې ودرول نن په دې پنجپیریانو باندې نمبر راغی د جمعیتیانو په نمبر دی هغه هم په بې دینۍ کې ولاړ دي هغه سوی دې ته نه ګوري چې مدارس بدنامیږي دې ته نه ګوري چې د دین ذخیره خرابیږي یاد ساته عرض دا د مونږ د دې تشدد مکمل خلاف یو دا قاری صاحب نه دی دا ښکاري صاحب دی دا قاری صاحب نه دا یو شرمخو یو لیو قسم بالله دا خو قاری دی د مدرسې یو چڼې او یو طالب هم د چا دپاره د داسې تشدد او د داسې ظلم تصور نشي کولی دا یو فاحش انسانو یو فاجر انسانو په د فحاش خلق بدنام کا په د فاجر خلق بدنام کا په د قاریان عالمان او مدرسه ما بدنام